دغه ځوان او دغه د فیملی ټول ارمانونه چې کوم دي د شکمارانو د یو غلطۍ او د یو موبایل په لالچ باندې دغه د خاورو لاندې شو. چې ته مړې له لاړ شي دا مې ورسره اتې ورځ خبرې کړې دي. نو مې نو ګوره مور دې بلډ پریشر مریضه ده. مونږ چې ورغلو بره دې روډ باندې پروت و که نه، یو بل ملګری و هغه رکشه کې اچولو، ډېر خلک ولاړو، څوک نه راجوختېده. ما کې دومره هغه نشته چې ماته دې څوک ووایي چې دې سپي دې ووژلو، زه دې دا سپی ووژم. زه ډېر مات ګوډ یم. په موقع باندې کارتوس پروت و 30 بور موږ ریکور کړی دی او یو ډز لګېدلی دی په دې تشي باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو، د پشتخرې تاڼې په حدود کې بیګا شکمارانو یو ډېر ښکلی ځوان وژلی دی. دا ځوان چې شکمارانو کم وژلی دی، تاسو زما شاته ګورئ، دغه دی د هغه د منونو خاورو لاندې چې کوم دی صرف هغه نه کیږي بلکې دغه ځوان او دغه د فیملی ټول ارمانونه چې کوم دي د شکمارانو د یو غلطۍ او د یو موبایل په لالچ باندې دغه دی د خاورو لاندې شو. دا واقعه څه ټایم شوې وه، څنګه شوې وه، دا کم هلک چې وژلی شوی دی دا څوک و او دې کې اوسه پورې پولیس څه تفتیش کړی دی، دا ټول تفصیل تاسو له دې رپورټ کې در کوم. مرتضی خان، دا بیګا چې کوم واقع شوې ده جی دا څه چل شوی و؟ ستا د زوی نوم څه و؟ جی د دې محمد شاذیب نوم یې و او زما نوم مرتضی خان دی. او دا کسټم چوک نه موبایل هغه یې واچولو ګلاس او کور ته را روان و. دې ټایم کې ما ورته کال وکړو چې چېرته یې، نو ترور ورسره خبرې شوې زه کسټم ډاک کې یم. نو هغې نه پس چې بیا کوم دی شاګرد مې رینګ وکړو، ما ته یې چې راشه چې چاچا روډ د پاسه شاذیب پروت دی. نو بس بیا چې زه لاړم نو امبولانس کې اچولی. خلکو څه وی چې دا څه چلو شو یا تا چې څه کوم معلومات وکړل؟ نو خلک دې الله وبخي، هغې هم دغسې دي چې هغې ما ته صحیح خبره نه کوي. څوک هم هر یو سړی څه مجبوریات به یې دغې یا به یېرېږي، نو بس دغه وجه ده. تا اف ای آر کې لیکلي چې دنې موبایل اغشتو د نه ورکولو او موبایل یې اغشتی دی او په دې لګېدلی داسې او لاس یې لګېدلی دی. نو لاس چې کوم دی نو هغه باندې هغه شوی دی، سوځېدلی دی. دې ورته داسې کړي دي او په ملا باندې ټول نشانات پردولی یې کړی دی، خټو مټو کې راکاغلی دی. موبایل یې بیا ځان سره وړی او موبایل یې وړی. موبایل خلکو څه وی چې هغه کسان په موټرسایکل وو یا پیدل وو؟ نو خلکو له زه ورغلی نه یم او نه راکې دومره همت و. او هغلته چې کوم خلک هغه وو نو هغې ویل چې یاره دی دلته پروت دی. نو دا خو کیدی نه شي. د سره دا موبایل څه ډېر قیمتي و چې ده نه ورکوه؟ او جي دا 73,000 روپو دلته زما ملګري دي او هغه وله راویستی او 2-3 ورځې کېږي. دا ستا مشر زوی و؟ دا مشر دی. نور د څونه بچي دي؟ نور 4 لوریانې مې دي او یو مې زوی دی کشر. د کار څه کوو؟ او ما سره دوکان کې و. ته څه کار کوې؟ زه سیول انجینر یم، انډسټریټ کې زما دوکان دی خیرات. او دی ماشاءالله ښه و، بس کاریګر شوی و، مونځ او دس والا سړی و، 9 پورې تعلیم کړی و او بس ټیک ټاک ډېر شوقي و. او بس نور څه پکې داسې نه. څه واده کویدن وله تاسو کړی؟ او جي کویدن مې وله کړی او 2 کال یې شوي و. اوس مې وله کالی مالې برابرولو او بار بار به یې راته وي تنګولم به یې وي پلاره خرچه خو په زامنو باندې پلار کوي. ما به ورته نه زویه کالی ته جوړ کړه، روټۍ به درله زه ورکړم. کالی جوړ شوی و؟ نه بس جوړېدو والا و. نو هغه وی چې خرچه به ته کوې، زه ستا څنګه نیازبین زوی یم چې ته په ما باندې تختې را تختې. ما ویل چې دی تکړه شي، چوټیانې به یې کولې، نو ما به ویل چې دی تکړه شي او دی ځان کې څه وګوري، بیا به یې کله کله وینه زه چې بار لاړ شم بیا به واده کوم. نو ما ته وایي چې زه لنډ برابروم چې ته مړې له لاړ شي. دا مې ورسره اتې ورځ خبرې کړې دي.
نو مې نو ګوره مور د بلډ پریشر مریضه ده او ته ما تنګې کار چې کم دی نو ټیل مټیلي کې ها او ما به موټرسایکل باندې سهار بوتلو ځان سره 10 ساړه 10 11 بجې او ما به ځان سره راوستو او چې کوم ملګري دي ماشاءالله هغه هم ښه دي ټول څوک کاریان دي څوک سټوډنټ دي بدعمله یار دوست پکې نشته رشته په خپله خوښه کړې وه تا ولا او بل؟ جی په خپله خوښه ترور لورې کړې وه پرون ته وې چې ما سره موټرسایکل باندې تلو راتلو پرون تا سره یو ځای نه و؟ نه جی بس زه راغم ها زما د طبیعت ناساز او جمعې ورځ هم وه کار مار سلو ها نو به دې تره سره دوکان کې و ها او تره ته یې ویل چې بس پیسې راکړه ګلاس دپاره ها وړوکي هلک و 10 روپۍ جیب نه راووتې مور ته یې چې اطلاع میلاو شوه هغې څه پوزیشن دی اوس اوس زلمی زوی و که نه مشر زوی و؟ نو مور یې بس ډېره ګډوډه ما اورېدلي وو چې مطلب بېهوشه کېږي سات په سات بېهوشه کېږي بلډ پریشر مریض هم ده ها او کنټرول یې په ځان نشته بل مې بچنګې ده هغه هم بیماره ده ها نو حالت بس الله دې راته سم کړي اواز باندې څه چل شوی د مور دی نه پس بس اواز یې نه وځي څه تسلي ولا ورکوې نو بس زه ورته دا وایم چې به شي شو الله په لار کې بس لاړو ولې چې چا سره زیاتې نه دی کړی چېرته غلط نشی نه ده کړې غلط په هغه کې نو تا خو لکه تا مشر زوی و دونه کوشش دې ورسره کړی و کار باندې دې پوهې کړی و جی دا کم خلک چې صرف یو موبایل دپاره خلک وجني که نه دا غله دې ته څه ویل غواړې نو دونه ظلم کوي که نه تی خو ډېر زیات ظلم وکړو دا خو زما ایمانداري وه چې دا ما ته ویلې وی چې دا پیسې ماله راکړه نو خدای شته چې ما به ورله ورکړې وي ما به ورله کز راغشتی و ما به ورله چندا چوړې وه خو ورکړې مې او دا نن زما بچی دی سبا ستاسو دی د بل دی د بل دی بل دی نو دا چې کوم دی نو دا ختمول پکار دي شازیب ستا څه و شازیب جی زما خوری و ستا ورسره دې نه پهله څه خبرې اترې شوې وې یو ورځ پهله جی ما کر راغلی و ها او تقریبا یو کال نه ما سره تګ راتګ بند و زه یې مشر ماما وم ها خفه و رانه زه هم ترې خفه وم نو یو ورځ پهله ماله کور ته راغو مافیانې رانه وغوښتې اخه نه بخښنه وکړه دې واقع نه یو ورځ دې پهله واقع نه پرون ته بل وایې که پرون ورته سوري پته وه بل پرون او جی او بل چې کم کم ځای کې د لږ ډېر هم د زړه یار سره دوست سره ترور سره ماما سره چا سره وه په ټولو ګرځېدلی دی په دې څه ټولو مطلب اګایي به پې شوي جي اګایي به پې شوي په دې که نه چې په دې یو کال کې دی ماله رانغو نه میسج نه اس ام اس نه واټساپ نه هېڅ هم نه ها او د مرګ نه یو ورځ پهله دی ماله کور ته راغو هغه نه بخښنه خپله وکړه ما هم معاف را دا معاف کم کړو. خلک چې دونه ظلم کوي 50-60 هزار روپو موبایل دپاره خلک وجني د هر څه نه زه صرف مین یو خبرې دپاره راغم او روجي لګیا یو پوسټونو کې ګورو الحمدلله زمونږ کې پی کې پولیس ډېر اکټیو شوی دی هر ورځ 3-4 مونږه پوسټونه داسې ګورو چې همدا سکیچران همدغه رهزن ډکیتان یا یې ولي یا یې نیسي یا څه نه څه ورسره کوي ما تاسو ته صرف دا عرض بیان کو زه دلته مسافر یم دا مونږ ټول مسافران یو مونږ دلته د بل ځای نه راغلي یو زه انصاف غواړم صرف خپلې تاڼې نه افتخار خان صاحب نه زمونږ شاته بیک اپ نشته جي څوک هم زمونږ داسې نشته دی چې زما شاته دی یا ماما زوی ودرېږي یا ترور زوی ودرېږي که دیم ټول زما په شانتې مات ګوډ دي زمونږ ټول امیدونه خپل د علاقې پولیس ته دي انشاءالله تعالی عاجزۍ سره ریکوست هم ورته کوو انشاءالله مونږ فل امید هم ساتو فل امید ساتو د حکومت نه هم د خپل پولیس نه هم ما اورېدلي دي زه چې پرون راغلی یم ویل چې ورځ نیمه شوه د سر دلته هغه شوی دی نو انشاءالله مونږ 100% د دې نه خپل سره ځان سره د تعاون لکه امید لرو چې کړو لکه مونږ خو غریب خلک یو چې مونږ خو دلته راشه او دا وکړه او دا وکړه او دا وکړه دا خو چې دی بېګا مونږ سره هسپتال کې زه نه وم جي والد صاحب سره د دې میلو شوي دي خو چې د دې کمې خبرې ما ته راورسېدې الحمدلله ټولو دا وویل چې انشاءالله تعالی زمونږ دا مسله به زر تر زره حل کېږي زر تر زره ما کې دومره هغه نشته چې ما ته دې څوک ووایي چې دې سپي دی ووجلو زه دې دا سپی ووجم زه ډېر مات ګوډ یم ډېر غریب عاجزه سړی یم مونږ له دې دا کسان سره را برابر کړي مونږ له دا کسان گیر کړي افتخار خان تاسو مخکې هم دې تاڼې سه چوپاتې یې ډېر ټایم ستاسو یو ورځ پهله پوسټینګ شوی دی دا کوم وه چې شوی ده سر دا څه چل شوی نو ما خو بس پرون مې جایننګ وکړو او ماښام کې مونږ ته اطلاع میلاو شو په ګشت باندې وو فوري طور هم ډي ایس پي صاحب ته ووایي ایس پي صاحب نوټس کې هم راوستل ډي ایس پي صاحب فوري طور راغی سپاټ له رالو افسران ټول رالل
FIR هم رجسټرډ کو بیا هسپتال ته لاړو او افسوسناکه واقعه ده انشاءالله موږ به پکې پوره کار کوو زر تر زره به انشاءالله ټریس کوو دی وی چې سنیچنګ دی موبایل هم ته وړي دی دا چې کله موبایل یو سیدا خو بیا ټریس کیږي کنه تاسو وایي بالکل انشاءالله ټریس پشي کې خیری انشاءالله خدای پاک نه د امید ساتو دا به ټریس شي د خلکو خبره تاسو وره دی کنه مطلب دا دی چې هغه نه SSP یاد کو نه CCP یاد کو تاسو یادای چې ټول مطلب زموږ سوال مینت چې کم دی هغه تاسو پوره دی تاسو سوای بس مونږ خو د فیملی سره بلکې د پوره پبلک سره په دې غم کې پوره شریک یو انشاءالله زموږ کوشش چې د علاقہ د هر قسمه جرایمونه دا پاک کو زر تر زر انشاءالله تاسو څنګه ما وې تاسو مختلف په خبر کې مختلف تانو کې څه چوپاتی د سنیچنګ دا واقعیت تاسو خو چې مطلب بل ډیسټریکټ کې وې خبرې ده به سړي زیات شوی نه دی په خبر کې کېږي نن سبا ډېر کېږي اصل کې دا زیاتر د ISO ایډکټ خلک چې کوم دي یا مثال په تور څوک دی اجلاګانو پروګرامونه یا مثال په تور څوک دا نور پروګرامونه زیاتر دغه خلک دا سنیچنګ واقعیت ډېر زیات کوي دا چې کوم واقع شوی ده کنه د دې CCTV فوټیج یا صداسي شواهد تاسو ته ملو شوی دي د خلکو باره کې د دې متعلق خو چې موږ له فوري طور کوم ایویډنس موږ ته ملو شوي دي هغه موږ کلیکټ کړي دي او کله دی بیګاره چې موږ لګیا اوس هم زموږ یو دوه ټیمونه لګیا دي خو خواوشا چې ته کیمرې نشته او ټیکنیکل باندې به انشاءالله موږ زر تر زره دا به انشاءالله ټریس شي د سور ډزه ویشته او په څه اسلحه سوسه په موقع باندې کارتوس پروت تر 30 بور موږ ریکور کړی دی او یو ډز لګېدلی دی په دې تشي باندې خلک سوي چې د سنیچران دا پیدلو په موټر سایکلو هغه ټایم خدا سوچ د ماښام نه مونږ ټایم تقریبا نو دغه ځای کې صرف ماشومان وړونه موږ تاسو کو اصل کې لوی سکونه او وی چې یار دوه کسانو دیم پیدلو غیم پیدلو دا سي روډ سایډ نه رااله دی راغی غي ورپسې عبدالرحیم شازیب تاسو شازیب زما مرګره او بلکې د رور په ځای مې ورور نه کم مې ورته کله نو کتلي تاسو یو ځای د خیرات کارم کوئ او یو ځای خیرات کارم کول او ته نور سار کې مدرسه کې سبق هم وی فرست ټایم مدرسې ته تلم سیکنډ ټایم به چې رالم یوه بجې بیا به دیله ورتلم ما دا اورېدلي چې په دغه ورځ په دغه شپه باندې تاله را روانو ستاسو سره په موبایل خبرې هم شوې وې دا خبره وکړه لږه موبایل خبرې شوې ما ورته کال وکړو ما تیل زه کسټم چوک کې ما درځمه د 2 منټو کې نو ما ورته ویل زما لږ کار دی هغه ویل صحیح ده درلم بیا مې ورته رنګ وکړو ویل در روان یم دیره کې یم بس چې کټ مې کو یو منټ تېر نو چې دوباره مې ورته کال وکړو نو بس نمبر یې بند راتلو بیا یو څو کسان راله ماما کور ته نو څه خبرې کولې ما چې ور منډه کړه چې ومې کتل ملسي صاحب دی وي داسې چل دی بس زه هم بیا لاړم مونږ چې ورغلو بره دې روډ باندې پروت و که نه یو بل ملګری وه هغه رکشه کې اچولو ډېر خلک ولاړو څوک نه راجوختېده بس رکشه کې مې واچولو بیا دغه هسپتال ته مې وړو لږه ډېره سا پکې وه مونږ امبولینس کې مې بیا وکتو سا پکې وه چې هغه له پسینه زور کړل چې هسپتال کې دغه کو بس ختم په ټلیفون غوړه ستا خبرې شوې وې چې در روان یم دغه ټایم چې بیا کله لګېدلی او بیا د ورسره خبرې اترې خو نه دي شوې نه هغې نه پس نه دي شوي بس نمبر یې ډایرکټ بند شوی او څه خبره وه داسې چې تا ورته وایې چې بار بار چې راشه ما ګیس هم راټکولو کور کې څوک نه وه زه یوازې وم چې راسره تلي وه ما ورته ویل مې ناوخته دی سالم مالم برابر وه بس په دې کې یاسر شازیب ستاسو زموږ ملګری و جي څومره وخت نه یاره د وړوکواله نه څنګه هلک و دی څه تیز و که څنګه چې د خلکو سره یې مطلب دی موبایل نه ورکولو چا سره کار نه ساتلو او بس مونږ سره به کېناستو پاسېدو تېنې یو شپه مخکې مونږ سره راغلی تقریبا 11 بجې وې د شپې 11 بجې پورې مونږ سره ناستو مونږ ته یې ویل چې یاره مونږ زه بار روان یم بار کاغه هم رالو کې ما ته ویل وایي ترته دی ویل مونږ لکه ترونه بار ملکي دي که نه نو هغې ته لګیا وه کم ملک کې دي چې هلته مې سعودي کې دي نو یاره کار مې زده کړی دی او ترته مې ویل چې یاره بار مې ولېږه هغې دا کې پلار وایي چې مطلب بار تللی یم خو واده ته اراده وه واده یم چې کوم دی بس ډېر خوشحاله و یاره واده مې را روان دی ډېر زیات خوشحاله پرون یې راته کال کړی یاره وایي راشه وایي څه ټایم به راځې یاره زه خو 2 بجې کار نه راځم وایي زر راشي چې یاره جیم ته لاړ شو مې صحیح ده بس هغه به بیا تر دوی راته کال وکړو یاره دا داسې کیسه شوې ده بیا ولې هسپتال ته ورغلم ته وایې لکه ته هم هلک یې که نه تا وایې چې 11 بجو پورې موږ سره وو نن سبا چې که موږ د حالاتو ته ګورو که نه سنیچنګ واقعات ډېر زیات شوي دي نو هسې ماښام نه پس کور ته نه تلل پکار یا ماښام نه پهله زه برته یوه خبره داسې وکړم چې زموږ د شیداباد کې ډېره زیاته ګندګي شروع شوې ده هر ځای وړوکی ماشوم چې راده کېږي بس تماچه رالي سګرټ رالي آی شروع کوي لکه مونږ وایو چې یاره د حکومت ته دا وایو چې یاره دا ګندګي ختمه کړئ هلته نه ډېره زیاته را دغه شوې زه وړوکي هلته رالوی شوی یم خو ډېره زیاته دغه شوې ده
د حکومت خو ذمہواري ده که نه حکومت خو ذمہواري ستا ده. غوندې هلکان چې کوم دي او. چې دا نه قیمتي موبایلونه موسره دي بالکل د ماښام نه مخکې کور ته نه تلل پکار ولې نه دي پکار دي ټول بالکل. مشران خپلو بالکل. هلکانو ته وایي که نه بالکل چې خو چا خپل کارونه یې چاته چې زه خپله 8 بجې چې کم دی کار نه راځم 9 بجې م راشم خپله ډیوټي ده که نه خو مونږ وایو چې دا ګندګي څومره چې دا ختمه کړه ده زه صرف دا خبره کوم ځکه چې مونږ دا وړوکی کم را روان نسل دی که نه چې دې ته بس سبا څه دغه ني ماما یې وایي چې څونه خلک تې خفه و که نه ډېر ټول یې شاته رضا را. کړل مونږ سره یاره ما سره پاور ډېر زیات ناست و. زما تره سره هم خبرې کړې چې بارمل کې دی او زموږ د تره زوی هم دی ما سره چې کوم دی کار لذي رضي شروع کړی نو دواړه ورته چېرې وایي زه را درولېږه مونږ درځو باره دا نه پې دادي وه نو بس ما ته یې وایي یاره یا سره بس وي والله بس تنګ شوی یم ډېر زیاته بس مونږ ورته یاره لاړ به شي الله به یې واستوي بس هغه بس پته ورته نه وه چې دې دنیا کې تنګ شوی دی هغه به دنیا نه سړی لاړ مکمل ګرانو کتونکو ډېره زیاته دردناکه پیښه ده کم هلک چې وجلې شوی دی د هغه د پلار اجز خبرې هم تاسو واورېدې د ایس ایچ او صاحب خبرې هم تاسو واورېدې لږه موده که موږ وګورو نو په پېښور کې د سنیچنګ واقعات چې کوم دي هغه ډېر زیات شوي دي او داسې نه ده چې پولیس هم کار نه کوي تقریبا په دې یو کال نیم کې د 300 نه زیاتې پولیس مقابلې شوي دي په دې کې 30-40 نه زیات سنیچران چې کوم دي هغه وجلې شوي دي څه په سوونو چې کوم دي هغه زخمیان دي خو د هغې نه باوجود چې که موږ وګورو نو مطلب دا دی چې د دغه سنیچرانو په زړه کې هېڅ قسم یره نشته د یو ورکوټي موبایل دپاره تاسو وکتل چې د څومره غټ خاندان هغه ملا ماته که الله دې وکړي چې څنګه د پولیس دا کاروایانې روانې دي همدغسې روانې وي او د دې سنیچرانو خلاف دې نه سخت کاروایانې هم وشي دا کیس الله دې وکړي چې هم ټریس شي او د دې شاته چې کم خلک سپورټران دي الله دې وکړي چې دې نه پس پولیس د هغه خلکو خلاف هم کاروایانې وکړي